ریلے، سپلائی، سرکٹ، ټرانسفارمر او کوایل. دا څلور قسمه څیزونه پکې ته استعمالیږي. پنځه څلورو ټیک شو. دا پکې ته ضروري څیزونه دي. داسې پکې ته ګورئ میټر استعمالیږي، ټیک ده، او پاور پلګ دی، داسې پکې ته چې کوم دی بس دغه څیزونه پکې ته تقریبا استعمالیږي. کنیکشن ویر دی یا چې کوم دی. اوس به خبره کوو په سرکټ باندې. سرکټ څه کار کوي؟ کومه سپلای نه ده، دې سرکټ ته د ټرانسفارمر نه ډي سي کرنټ راشي. هغې به دې بیا په حکم د ټرانسفارمر کیسه میکالوجي راځي کیسه دې ته چې کله د ډي سي کرنټ راشي او دې سرکټ کې پکې دلته یو وایریبل لکه څنګه چې زموږ کور کې ډیمر وي کنه، هغه شان ډیمر لګېدلی، کرنټ پکې ته ځان تیزولی او کمولی شي. زموږ کور کې بټن لګېدلی او موږ پکې د کرنټ تیزو او کمو، پنکه د پنکي هغه کرنټ دغه شانته په دې باندې دا کرنټ تیزولی او کمولی شي. دې کې یو تار مطلب یو پوینټ دې کې داسې دا کام دی، ټیک شو. دا ګرځه پیدا داسې ګرځېدلی داسې راغلی لکه دا کام دی، ټیک ده. باقي په دې هر یو کې داسې یو پوینټ راوځي. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 دیو تو کام دا سرکټ چې دا د کیپیسیټر، ریزسټر، ټرانزسټر او ډایوډ د دې سیزون په شریکه جوړ شوی یو سرکټ دی. دې سرکټ لپاره باروډ سپلای ورکای، ډایوډ پکې ته دا کار کوي چې هغه ماینس پلس ته تقسیموي او دا وایریبل پکې ته لګېدلي په دې منځ ته کرنټ تیزولی او کمولی شي. تاسو دلته دا اوس په سټیبلایزر کې پکې ریلې لګېدلی، ټیک ده. دا پلس حصه ده، دا ماینس حصه ده، دا درې اپشنې دي، دا ان دی، دا اف دی او دا ان دی، ټیک ده. د دې سرکټ له چې کله ته تاسو نمبر نه سپلای ورکړې دته کرنټ لاړ شي. ته به د دې نه دا یو کامن لاین راولي، فار ایگزامپل دا ماینس شو، دا پلس شو. د دې کامن نه به یو تار راشي، دې ماینس ته به ولیکي، او یو به د دې نه راشي، دې پلس ته به ولیکي، ټیک ده. اوس تا ځان له ترتیب برابر کړلی. داسې په سټیبلایزر کې پکې 3 ریلیان هم لګي، 4 پکې هم لګي، 5 هم لګي. د 3 ریلو والا سټیبلایزر چې دي ریلې دې تقریبا د 100 یا د 120 نه میلیون چټۍ 220 ته رسېږي. او که 4 ریلې دې تقریبا د 80 نه یا د 100 نه میلیون چټۍ او 220 ته رسېږي.
چې تا ستا بجلي مثال 50 راوړه 50 بجلي دا ریلې چې دی Сейчас бедизазил дадил художу, без бедил баси. Да пинзола легенда не дам, а фидел анкигино. Устикала да 50 миллида да пинзола активити wearable setting абут мангаси кали, че монгил да рележе да андиш. Калчи де анкиги гана дебе йо файн фреди дуайм стартер. نو بیا دې په هغه صورت کې بجلي سیوا غواړي. ټیک شو. کله چې دا بجلي د 50 ته او دا 70 شو نو دا یو ریلې چې دی انچ تاسو ته پرون ویلي وو چې کرنټ سیوا کېږي نو هغه ډي سي سپلای به هم کرنټ سیوا کوي. چې ډي سي سپلای کرنټ سیوا کوي نو د ریلې به انچ نو د 50 ته چې بجلي څنګه هم 70 شي بس دا یو ریلې دی انچ نو دا بجلی چې کله 220 او ته دلته 50 ته 220 راځي او دا 70 کېږي نو دا 230 240 ته رسي څنګه چې ریلې انچ دا واپس 220 ته راشي 230 یا 40 ته څنګه رسي ریلې چې انچ دا بیا 220 شي. نو سټیبلایزر ستا د کور سیزونه نقصان ونه کړي خراب نشي ریلې دلته اتوماتیک انچ دغه شانته چې دا 50 بجلی چې دا 70 چې دا 90 ته ورسي نو دا بجلی بیا د 220 نه روانه شي چې 230 څنګه 235 کېږي دلته دویم ریلې انچ چې دویم انچ دا واپس بیا راشي په 220 منټه ولګي په 220 منټه ولګي نو پیدا یې دا د ریلې اتوماتیک والے په ذریعہ د دې سپلای نو کستاله بجلی د 90 د 50 نه روانه شي 220 پوره شي 220 نه زیاته په ټوله دنیا کې بجلی نشته 220 بجلی راشي نو دلته به د 15 وړ ریلیان چې دي دا 15 ریلو راکې سبو د 15 وړ ریلیان چې دي دا به انشي نو تعالی به د 220 کې 220 بجلی راکې یا به 230 راکې د دې نه سیوا کې دی نشي 230 بس نو د دې ریلیانو د اتوماتیک والی دا فائدہ ده چې دا ستا مخې د کور کې بجلی سیوا کوي نه دا بالکل سټیبل بجلی ساتي تعالی پوره بجلی درکې په ذریعہ د دې سرکټ کې چې دا وایربل لګیدل دې صرف دا کار کوي مثال کے طور پر تا یو اولنې ریلې چې دا 1 نمبر ټیک شو یا 5 نمبر ته پټ کړل په 50 بجلی باندې چې د 50 نه بجلی سیوا کیږي نو ته 70 دیګړه او د بجلی 240 ته ورسوله ته به دا وایربل تاو کې دی انچ چې انچ د بجلی 220 لري نو به چې کله بجلی د 50 نه 70 ته زی نو دی به بجلی 220 لراوړي دا ریلې په خپل ان کېږي او چې 70 نه واپس 50 ته راځي دی واپس په خپل اپ کېږي ا کرنټ پوت نه نو کمیږي نو دی به بیا 220 لراځي بجلی چې 110 لراشي بس د 50 نه چې 70 نه چې 50 شو د بجلی به دلته چې کوم دی 210 شي چې 210 شي هغه ریلې منته به کرنټ نو شي چې نو شو بس داري پر ریلې ان شي او تعالی واپس چې کوم دی بجلی 220 ته وړي اپ شي ټیک شو چې په کتر راځي اپ کېږي به چې په پورت ځي ام کېږي دا مې تاسو جنرال نقشه جوړه کړه تفصیلا وینا و دوباره کوم اوس نن مې چې د یو ریلی نقشه جوړه